نبی علیہ السلام جمعات کیو د بانډونا یو صحابي راغلی دی د جمعات په دې میز کې ودرېدلی دی او په هغه ځای میچازې را پرېښودي. اسی سمو خیال دی دا که مونږ او تاسو دې زمانه کې زمونږ خو خلک یاره که چې جمعات ته ماشوم راغی منډې والې روانې کولو هغه پوچه خوله مونږ خوځو بیا زمونږ دا سپینګیري مشران خو هغه ناروا هغه کنزله د مور کنزل جدا او د خور جدا او د پلار دا او څه چې سم په خولې راځي هغه ورته وایو او دا هغه خلک زیات تر وایي که نه چې دی په کور کې چونډ نشي کولی چې ښځه ورته وایي کینه نو دی کینی چې ښځه ورته وایي پاسه نو دی پاسي دی میچازو ته هم د ښځه اجازت نه بغیر نه ځي نو هلته ورباندې ښځه سترګې راوباسي نو کنزل وینا والا ښځه وکړي نو دی غریب ته واغستې خو ښځې ته خو چونډ نشي کولی نو دی راشي په جمعات کې په ماشومانو خپله غوسه وباسي دا ما ته پته وایي ته بل ځای نه غوسې خو بس چې اوبه ځي نو په کمزوري ځای ورځي که نه یا لکه ستا خو ګیره سپینه شوې ده ستا خو غاښونه اوتي دي خپې دې قبر ته ځوړندې دي د خپل آخرت غم وکړه تیاري وکړه نو هغه بانډو والا ملګری راغلی په جمعات کې میچا دې شروع کړي صحابه کرام پې ورمنډې کولې چې دا څه کې لیکه نبی علیہ السلام ملګرو ته دې پرېږدوې چې ښځان تش کي پرېږدوې چې کله هغه میچازې مکمل کې که نه نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی چې اله اوبه راوړی بوکې ډکې راوړی په دې پیشاب ور واچوې نو هغه میچازې پاکې کې بیا یې هغه راوغوښتو ورته وایي ملګريه دا جوماتونه دي دا د الله کورونه دي په دې کې خلک عبادت کوي دې کې خلک تلاوت کوي دې کې خلک ذکر کوي دې کې خلک میچازې نه کوي او ته یې ښه دي څونه ښایسته په خبره پوه شه او چې دا پې ورمنډه شوې وي که نه ورمنډه کړی شوې او څو څپېړې والې وي دا ښه خبره نه وه دا مونږ ته نبي علیه صلات وسلام اخلاق او آداب ښیي الله اکبر کبیره بل یو حدیث پاک کې راځي امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی معاویه بن حکم سلمی رضی الله عنه وی ما موږ کولو نبی علیہ السلام سره نو ناڅاپه یو تن پرینجې وکړو په مانځه کې پرینجې یو تن وکړو نو ما ورته په مانځه کې په تیزه وی یرحمک الله سړی په دې راوړېدلي که نه ما وله مانځه کې وی یرحمک الله نو دې خلکو راته په مانځه کې داسې داسې کتې وایي دا د کومې غاړې باندې چې راغلی دی دی په مانځه کې یرحمک الله ووایي نو یې ما له سمه غوسه راله نو یې ما له په دې مانځه کې وی چې وه میندې در باندې بورې شه تاسو چې د په سترګو ډوب دي ما ته ولې بک بک ګورئ دا ما څه جرم کړی دی ما شانکم تنظرون الیه صحابو ته وایي سوی وته چې چپ شه مانځه کې خبرې نیخي هلکه ادیو تاسو ما ته ولې بک بک ګورئ صحابو ته وایي په مانځه کې ورته اشاره کوي چې چپ شی سړیه هغې زه چپ کولمه هغې زه خاموش کولمه چې زه پې پوه شم چې دی خو ما ته اشارې کوي نو زه غلی شوم نبی علیہ السلام منځ وکړو الله اکبر دا که مونږ یو داسې په ایمان غصه او کنزل به کوو که به نه کوو چې که دا څه مانځه کې دی خبرې راتلې ته خو په مانځه کې خبرې څه ما پسې بک بک ګورې زه خو په سترګو نیم لیدلې نبی علیہ السلام چې سلام جار باسلو دا صحابي اډوانسو کې وایي په بی ابي هو و امي زما پلار او مور دې د پیغمبر نه قربان شي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه قسم دی په الله ما د پیغمبر نه ښایسته معلم نه مخکې لیدلی او نه رستو په تعلیم کې ما قهرني ما ته غصه مو نه کا ولا ضربني زه هم نه والمه ولا شتمني ما ته بدر د مو نه ویلې ما ته وی ان هذه الصلات دا منځونه چې دي که نه په دې کې خلک خبرې نه کوي ښه په مونځ کې خو سبحان الله سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم الله اکبر او قرآن ویلی ښه دا صحابي څه وایي په والله قسم می دی په الله
ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. الله دې موږ ته داسې اخلاق را نصیب کړي. نو دارنګي دا به د قرآن والا اخلاقی د عبدالله ابن مسعود